السلام علیکم. وایټامین ډي باره کې هر هغه خبره، هر هغه معلومات چې عام یو کس لی زده کول ډېر اهم او ضروري دي، په هغې به نن خبرې وکړو. وایټامین څه ته وایي؟ بیا پکې وایټامین ډي څه شی دی؟ دا چې کله کم شي، سیوا شي بدن کې، نو کمې بیماریانې راځي او ایچل کېږي. او دا په څه کې موجود دي؟ زه یم ډاکټر حضرت بلال خان. هر یو انسان، هر یو کس چې هر قسمه خوراک په خوله خوري، دا ډېر قسمه وي. په دې کې کاربوهایډریټس هم راځي چې چاول، روټۍ او نور داسې شیزونه چې هغې نه اوړه جوړېږي، چیني شوه او نور دې سره خواږه شیزونه، دې ټولو ته کاربوهایډریټس وایي. دویمه پکې پروټین ده چې غوښې، دالونو، اګو او پپیو کې موجود دي. دریمه پکې فیټس چې په تخمونو یعنې په سیډس کې او چربۍ کې موجود دي. دا درې قسمه زموږ بدن ته انرژي یعنې قوت او طاقت ورکوي. دې نه علاوه په خوراک کې درې قسمه نور هم داسې شیزونه شته چې په خپله خو انرژي یعنې طاقت نه ورکوي، خو چې کله هم په جسم کې نه وي، نو دا کم چې ما ووي کاربوهایډریټس، پروټین او فیټس خپل کار صحیح نشي کولی، یعنې دو به انرژي صحیح نشي پیدا کولی. په هغه کې لاولنۍ اوبه دي، دویم پکې منرلز دي او دریم پکې وایټامینز دي. وایټامینز ډېر ټایپس دي. یو پکې وایټامین ډي هم ده. په وایټامین زما یو فل ویډیو شته. وایټامین ډي فیټ سلیوبل وایټامین دی، یعنې په چربۍ کې حل کېږي. په ټول دنیا خاص کر د پاکستان پاپولیشن کې وایټامین ډي ډېر کموالی دی او د دې کموالي د وجې ډېر بیماریانې پیدا کېږي. د وایټامین ډي زموږ په جسم کې څه رول دی؟ وایټامین ډي موږ په خوراک کې هم حاصلو، یعنې په خوله ذریعه زموږ جسم ته هم ځي او نیچرلی د سکین لاندې یعنې د څرمنې لاندې یو کیمیایي فیټ مالیکول چې هغې ته 7 ډي هایډروکسي کولیسټرول وایي، دا زموږ د سکین لاندې موجود وي. او چې کله هم موږ غرمو ته مخامخ شو، زموږ څرمن چې غرمو ته مخامخ شي، نو د غرمو کې چې کوم الټرا وایلټ ریز وي هغه دې سره میلاو شي او دې نه وایټامین ډي جوړ شي. خو دا ان اکټیو فارم یعنې اکټیو نه وي. چې کله هم دا انې ته لاړه شي، نو هلته دا 25 ډي هایډروکسي وایټامین ډي او بیا لاړه شي ګردې ته، هلته دا 125 ډي هایډروکسي وایټامین ډي جوړ شي، یعنې اکټیو فارم یې جوړ شي او دا بیا فردر وینې په ذریعه ټول جسم کې تقسیم شي. زموږ چې جسم دی دا د سیلز نه جوړ دی. نیوکلیس په سیل کې موجود وي او د نیوکلیس نه سراونډډ سیل ممبرین وي. دا وایټامین ډي سیل ممبرین نه چاپیره شي او ونښلي ورته او بیا فردر خپل کارکردګي یعنې کم بینیفټس دی هغه بدن ته ورکول شروع کړي. وایټامین ډي چې کله په بدن کې کم وي، نو هډوکي کمزوري کېږي، پټو کې مسلې راتلی شي، جوړونه به درد کوي، د هډوکو ډېر قسمه بیماریانې د دې د وجې راتلی شي. اسټیوپوروسس د دې د وجې راتلی شي. د سکین، ویښتو، نوکونو نشونما او د دې بیماریانو کې هم د وایټامین ډي ډېر اهم رول دی. زمونږ چې کم امیون سیسټم دی، مدافعتي نظام، په دې کې د وایټامین ډي ډېر اهم رول دی. چې کله هم وایټامین ډي کم وي، نو زموږ امیون سیسټم به ویک وي. چې کله هم وایټامین ډي پوره وي، نو زموږ امیون سیسټم به سټرانګ وي. او چې کله امیون سیسټم سټرانګ وي، نو چې کله هم داسې یو بیماري، داسې یو وایرس، داسې یو انفیکشن جسم ته داخلیږي، نو امیون سیسټم ورته مداخلت کوي، یعنې مزاحمت کوي او دا بیماري په مشکله دې کس ته لګي. چې کله هم وایټامین ډي په بدن کې کم وي، نو دغه کس په هډوکو باندې به درد وي، جوړونو به درد وي، په پټو به درد وي او کمزورتیا به محسوسوي. دا کس به ډېر زیات ستړی کېږي. او چې کله هم داسې قسمه څه سمټمز دې کس ته وي، نو وایټامین ډي په بدن کې سیوا دي، کم دي، دې دپاره لیبارټري انویسټیګیشن یعنې ټیسټونه هم کولی شي. او چې کله هم په بدن کې کم وي، نو په مارکیټ کې انجکټیبل فارم کې هم او په کیپسول فارم کې هم موجود دي. ماشومانو ته، ځوانانو ته، کشرانو ته، مشرانو ته، سړو ته، ښځو ته جدا جدا مقدار ورکول پکار دی. دا هر څه به د ډاکټر په مشورې سره کوو. انشاءالله چې تاسو به پرې ښه پوره پوهه شئ. الله حافظ.